اورنګزیب عالمگیر پلار ورته وی چې د قیامت په ورځ به هغه پړقېدلې تاج چې د هغې شعلې به د نور نه تیزې هغه به ستا په سر باندې ږدي. زه خو د هغه تاج نه محرومه یم. زه به هله خوشحاله وی چې زما زوی حفظ کړی وی او د قیامت په ورځ باندې دغه پړقېدونکی تاج ما ته په سر شوی وی. نو عالمگیر بادشاہ ډېر عادل بد سړی و، ډېر منصف مزاج و. هغه په هغه ورځ باندې حفظ شروع کړو او چې کله یې حفظ ختم کو د قرآن حافظ شو نو بیا یې د خپل پلار دپاره پروګرام وکړو. د دنیا خلک یې راوغوښتل او په هغې ورځ باندې پلار وویل چې اوس زه خوشحاله شم. اوس زه خوشحاله شم چې د قیامت په ورځ باندې به هغه تاج اوس ما ته په سر کېږي. نو زما عزیزانو اولاد دا نعمت دی، د دې نعمت قدر وکړئ، ناشکري نه. اولاد ته ښه تعلیم ښه تربیت ورکړئ. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. د اولاد په تعلیم او په تربیت باندې توجه ورکړئ. د قیامت په ورځ باندې به بدترین عذاب د هغه چا وي چا چې د خپل اولاد صحیح تربیت نه کړي. اولاد په تعلیم په تربیت او د اولاد په ناسته پاسته په خوراک څښاک په ګرځېدو کېناستو پاسېدو خپل کلتور ورته وښایئ. اسلامي او دینی اقدار دا ورته وښایئ چې موږ مسلمانان یو. ډوډۍ به داسې خورو، خبرې به داسې کوو، ادب احترام ورته وښایئ. دا د یو پلار ذمهواري ده. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. د قیامت پر ورځ به ستا نه باقاعده د دې خبرې پوښتنه کېږي چې تا د خپل اولاد تربیت په کوم ډول باندې کړی دی. دویمه خبره دا ده چې خیر لفظ چې کوم په قرآن او سنت او حدیث کې راغلی دی دا یاد وساتئ چې الله رب العالمین انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. ولقد کرمنا بني آدم. په ټولو مخلوقاتو کې حیوانات، نباتات، جمادات چې په زرګاو مخلوقات دي، په دې ټولو مخلوقاتو کې انسان افضل دی، اشرف دی. او په انسانانو کې بیا چې څوک د ایمان په دولت باندې مالامال دي. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دغه اهل ایمان چې دي، مسلمانان چې دي، دا د الله په نسبت باندې ډېر عظمت والدي، رفعت والدي، قدرمند دي، عزتمند دي. او په اهل ایمانو کې د ټولو نه غټې مرتبې والا هغه انبیاء علیهم السلام. بیا هغوی غوره دي، هغه معصوم دي، د انبیاءو نه ګناهونه نه کوي. او د انبیاءو نه پس بیا صحابه دي، بیا تابعین دي، بیا تبع تابعین دي. اجه خدا ټول امت کې دی بهتر امت دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خو په ټول امت کې خیر القرون چې ورته وایي صحابه دور دی، د تابعینو دور دی، د تبع تابعینو دور دی. دغه ته خیر القرون وایي. ښه زمانه ده، بهتره زمانه دغه ده، بهتر وخت دغه و.
هغه نه رستو فتنې شروع کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله فتنې شروع شي نو په دغه وخت کې بهتر بیا هغه دی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې قرآن وای خای پخپله هم او نورو ته هم، یا استاد دی یا شاګرد دی. او وجه دا ده چې د الله رب العالمین په ټولو حکمونو کې اولنی حکم چې دی دا د څه راغلی دی؟ اقرأ باسم ربک الذي خلق. د منځ حکم رستو راغلی دی عزیزانو، د روژې حکم رستو راغلی دی، د زکات جهاد دا ټول حکمونه رستو نازل شوي دي. اولنی حکم چې د الله د طرف نه نازل شوی دی هغه دا دی چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. د لوستلو حکم دی، قرآن بل ولې اقرأ پڑھ لولا وایا. اوس مسله دا ده چې زمونږ په ذاتي ژوند کې، خانداني ژوند کې، معاشرتي ژوند کې، سیاسي ژوند کې، معاشي ژوند کې چې دا کم ستونزې را پیدا کېږي د دې مین وجه هم دا ده چې موږ قرآن نه لرې شوي. هغه د خدای حکم چې دی هغه موږ د خپلو لاندې اچولی دی. نن په کورونو کې د ډرامو اوازونه شته، د فلمونو شته، نورې خبرې شته، د قرآن تلاوت نشته. یا وایي په کور کې مې خیر نشته. خاورې به په کور کې خیر راشي. تا خپل ښځې بچو ته، خپل اولاد ته، خپل ځان باندې تکلیف راوستی دی چې په دې قرآن، په دې کور کې ته قرآن ووایې، چې په دې کور کې برکت راشي، خیر راشي، سلامتی راشي. ته خو د ډرامو د فلمونو نه نه یوت کار. بیا وایي جادو دی، بې برکتي ده، دا هغه د هېڅ هم نشته. دا بې برکتي مونږ په خپله په ځان په دې کور کې پیدا کړې ده. د زړونو دا خړوالی مونږ پیدا کړی دی. ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. دا زړونه چې دي دا زنګ نسي، زنګ کما یصدع الحدید، لکه څنګه چې اوسپنه زنګ نسي. نو دا به اکمال کې په څه باندې؟ حدیث کې راځي چې زړه اکمال کېږي د قرآن په تلاوت سره. دا کدورت، خباثت، منافقت دا به وځي د قرآن په تلاوت سره. چې قرآن تلاوت کې زړه باندې پاک شي، د خدای ذکر وکړه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. نو چې ته د قرآن تلاوت نه کوې نو زړه کې باندې تسلی نه وي، فیصله به نشي کولی، د فیصلې جرأت به در پکې نه وي. ځکه چې فیصله خو هم زړه غواړي که نه، بې زړه سړی خو فیصله نشي کولی. ستا زړه مړ دی، مړ زړه به څه فیصله وکړي؟ زړه ژوندی کېږي د قرآن په تلاوت سره. او ته د قرآن تلاوت نه کوې، ګانې دي، فلمونه دي، ډرامې دي، کور کې برکت نشته. ځکه نشته چې ستا په کور کې د قرآن تلاوت نشته. برکت والا کتاب خو قرآن کریم دی، او قرآن کریم تا پریشه دی. عالم، حافظ، قاری دا تا بدخ کاری. هغه علماء چې د انبیاء وارثان دي، هغه علماء چې قرآن الله رب العالمین فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. د خدای په دې بندیانو کې زمانه علماء یریږي.
هغه علما چې تاسو پنځه وخت مونږ کې عالم دې را پسې دهشتګرد کو دهشتګردۍ لیول په ولګاو عالم دې را بدنام کو مدرسې دې را بدنام کړې قاریان او حافظان دې را بدنام کړو دین او دیندار خلک دې را بدنام امن راتلی شي امن په ایمان سره راځي سلامتی په اسلام کې پرته ده کامیابی په دیندارۍ کې پرته ده په بېدینۍ کې کامیابی نشته که بغیر د دین نه په بادشاہت کې کامیابی وي قارون به کامیاب و نمرود به کامیاب و شداد به کامیاب که بغیر د دین نه په پیسې کې به کامیابی وي قارون به کامیاب د زړه خوشحالي په چرسو کې په شرابو کې نه ده خدای خاطر وکړي د خپل ماشومان د دې آیت نه منې کوي د چرسو نه یې منې کوي تپوس په درنه کېږي په منشیاتو کې د زړه خوشحالي نشته سوکالي نشته د خدای په قرآن کې د الله بذکر الله تطمئن القلوب قرآن اولنی حکم د الله دا دی چې اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا حکم دی مون خرست راغلی دی زکات رست راغلی دی هم د خدای حکمونه دی عمل به پکې د خدای په ټولو حکمونو کې بلکې دین څه شی دی دین نوم دی د خدای د حکمونو او د پیغمبر د طریقو چې موږ د خدای په حکمونو او د پیغمبر په طریقو باندې وچلو دې ته دینداري وایي او که د خدای د حکمونو او د پیغمبر د طریقو نه اخوا دې خوا کېږي نو دې ته بیا بېدیني وایي او د خدای په حکمونو کې څه کارونه د کېدو دي او څه د نه کېدو دي کوم چې د کېدو کارونه دي هغې ته اوامر وایي هغه به کې اقیموا الصلاة آتوا الزکاة اتموا الحج وبالوالدین احسانا دا خبره به پوره کې هغې به عمل کې او کمې خبرې چې منع کړی چې زنا ته به نږدې کېږي هم نو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا قتل به نه کې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق شراب به نسکې دې ته منهیات وایي د دې نه به پرهیز کې د دې نه به ګریز کې دې ته تقوا وایي او د پیغمبر په طریقو کې د دواړو جانو کامیابي ده او نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه د شرکیاتنا د بدعاتنا د رسوماتنا د دین بزان ساتي د دین په هر شعبه کې با دین غالب راولي پکور کې با دین راولي او یاد وساته ک پکور کې د دین نو بي دین را له قسم په خدای په دې دنیا کې د الله خدای سزا ورکړي دا الله اصول ولن تجد لسنة الله تبديلا الله تعالی خپل ضابطه نه بدله استاده پاره د چا اولاد کې بګړاو شي او ځل هغه به د پلار ته ګوري او نه نکته ګوري او نه مور ته ګوري ولې دا چې تا توجه تعالی خدای په دنیا کې سزا درکړي دا د دنیا سزا ده ولې په خپل اولاد توجه نه ورکړي نن چې لوفر دی چرسی دی شرابي دی کبابي دی خوستا پهغې کې لوی شوی دی تا ورته هر څه ورکړي دي نن که هغه مجرم دی ستا د لاسه مجرم دی نن که هغه بدماش دی ستا د لاسه بدماش دی تا ولې په خپل دین کور کې دین نه دی راوستی تبلیغ لدی ولا نه یې لګلې تبلیغ خو تا ته بد ښکاري ځکه چې هلته کې به کې مونږ صحیح کېږي
هلته کې پکې کلمه صحیح کیږي، هلته پکې سورتونه زده کیږي، هلته کې په سنتو باندې عمل راځي، هلته کې د خدای قوم مخلوق ته چې دی دین رسیږي. په کور کې تعلیم کړی دی تپوس به درنه کېږي، په کور کې د تبلیغ حلقه راخ کړې ده، فضایل اعمال یې شروع کړی دی، قرآن تلاوت یې کړی دی. نو چې دا نه کوي نو په دین کې به په کور کې به ستا دینداري د کوم طرفه راشي، برکت به د کوم طرفه راشي. او یوه خبره په آخره کې الیکشن را روان دی، دا کوم ملګري چې مسافر میلمانه راغلي دي هغوی ته نه وایم، دا کوم چې په دې اټک کې PP3 کې پاتې کېږي، اټک ښار حاجي شاه وغیره کې علماو قدر کوئ. دا ووټ چې دی تاسو په چا خرڅ نه یې، دا امانت دی، په دې کې خیانت مه کوئ، دا وکالت دی. تاسو چې دا ووټ ورکوئ دا تاسو خپل وکیل مقرر کوئ چې چا له ووټ ورکو د هغه په ګناه ثواب کې پاڼو کې تشریح کړي. دا شهادت دی، ته ګواهي ورکړې چې او دا سړی صحیح دی. په امانتو کې خیانت مه کوئ، په دروغو ګواهي مه ورکوئ. شهادت الزور ورته وایي، ګناه کبیره ده. ووټ چې ورکوئ نو دا سم سړي له ورکوئ، بدماشانو له مه ورکوئ، علماو له یې ورکوئ، کتاب له یې ورکوئ. دا حاجي زرغون شاه ولاړ دی، حاجي سید زرغون شاه، حاجي صاحب راشي لږ دې خوا، دا حاجي زرغون شاه صاحب ولاړ دی. اصل کې خدای د پېښور دلته یې کاروبار دی، ډېر وخت نه دلته پاتې کېږي، دینداره سړی دی، ښه سړی دی، بې ضرره بې عیبه سړی دی، کتاب یې نښه ده. او تاسو به خپل ووټ د کتاب په حق کې استعمالوئ انشاءالله العزیز. داسې ټیک ته جزاکم الله احسن الجزاء. حاجي صاحب دعا فرمایئ. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. یا رب العالمین حافظ سفیان کې کوم ختم قرآن پڑھے دے، حافظ قرآن رخ شوی دی، خدایا په ځوانۍ کې برکت واچوي. پروردګاره د خپل مور پلار دپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځئ. خدای د دې پوره خاندان دپاره د خیر او د ذریعه د عافیت ذریعه وګرځئ. پروردګار عالم زمونږ په کورونو کې دین راولئ، خدای د بېدینۍ نه وساتئ، خدایا د بېغیرتۍ نه وساتئ، د بېایمانۍ نه وساتئ. خدایا مرګ په ایمان کې، ژوند په اسلام کې. پروردګار عالمه د حرام مال نه وساتئ، د حرام نوړۍ نه وساتئ، د حرام رزق نه وساتئ، د رشوت او د سود د مال نه وساتئ. خدای زمونږه رزق حلال نصیب کړي. خدای زمونږ په کورونو کې خیر او عافیت راولي. زمونږ اولاد زمونږ دپاره صدقات جاریات باقیات الصالحات وګرځئ. رب ذوالجلاله زمونږ ته مشران چې وفات شوي دي، خدایا جنت الفردوس ورته ورکړي، جنت النعیم ورته ورکړي، د عذاب قبر نه یې وساتي. پروردګار عالمه د هر ظالم د ظلم نه وساتي. پروردګار عالمه د هر مظلوم د فریاد نه وساتي. خدای زموږ خاتمه په ایمان سره کړي. پروردګار عالمه څوک چې د مدرسو سره د جوماتونو سره تعاون کوي، خدای ته تو سره مدد وکړي. څوک چې د جومات مدرسې د دین او د دیندارو قدر کوي، خدای ته قدر وکړي. خدای دا دین بالا کړي، خدای دا دین اسلام غالب کړي، خدای کفر مغلوب کړي. خدای مسلمان چې چېرته هم مظلوم دی، بې بسه دی، بې کسه دی، خدای ته نصرت او مدد وکړي. پروردګار عالم زموږ په حال باندې رحم وکړي، زموږ په اهل و عیال باندې رحم وکړي. وصلی الله علی النبی الأمی الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.